السلام علیکم. زمونږ نننې معلومات د علي شاه د مور په باره کې دي. نه پوهېږم چې دا ښځه خاوند شراب څکي او که څنګه چت دی، ځکه چې ویډیو وکړي چې د علي شاه واده تیار دی او یو د باجوړ سیمې خلک سره کوي. مور یې راپاسي او بله ویډیو وکړي چې تر اوسه پورې د علي شاه واده نه دی شوی. عزتمنو، د دې ویډیو نه مخکې تاسو ته زه دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د سره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ. یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروړو. عزتمنو، ډېرو ملګرو ډېرو مینوالو دغه غوښتنه کړې ده چې په یوه ویډیو کې یې د علي شاه پلار ویلي دي، یعنې داود شاه پېښوري ویلي دي چې د علي شاه واده یعنې وشو، یعنې نکاح یې وشوه او د یو باجوړ سیمې خلک سره نکاح وشوه او د ټرینونو کار کوي او د علي شاه چې کوم شرطونه یو نو هغه شرطونه پاسه، یعنې علي شاه ورسره واده کوي. نو د باجوړ سیمې خلک هغه شرطونه ومنل او علي شاه ورسره نکاح وتړه. په بله ویډیو کې د علي شاه مور راپاسي او وایي یعنې دا خو موږ هسې ګپ لګولې، د علي شاه واده نه دی شوی. علي شاه منو د علي شاه واده ځکه شوی دی چې بیا یعنې زویم پیدا شوی دی او بیا خلکو یعنې مړه شوې ده. عزتمنو، مړه شوې نه ده خو واده یې شوی دی او پلار مور د دکې د وجې نه وایي چې واده یې شوی دی. وایي یعنې بیا به مې خلکه تنګوي چې علي شاه یوه پخاشي جینۍ ده. ځکه عزتمنو معنا خپلو مینوانو دکه غوښتنه کړې چې د علي شاه مور او پلار شرابین دي او که څنګه پلار یې وایي واده یې شوی دی او مور یې وایي واده نه دی شوی. عزتمنو، د علي شاه واده نه دی شوی ځکه چې داود شاه کم ټیم کې دا پیغام کولو نو هغه ټیم کې داود شاه د شرابو په نشه کې و، ځکه چې دا یې خپله ښځې د خدای وینا ده او کړې وه چې د داود شاه هغه ټیم کې شراب څکلي او ما ته نه موبایل واغېستو. دی بیا د ما نه موبایل واغېستلو او ویې ویلې چې او موږ علي شاه نکاح وشوله. زموږ نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروړو.